وس یو بله خبره ذکر کیږي چې تاریخ د نزول قرآن د قرآن کریم د نزول تاریخ چې قرآن کریم د اسمان نه دنیا ته څنګه راغی او په څه طریقې سره راغی او زمونږ او ستاسو لاسو ته څنګه راورسید. نو اصل دومره خبره یاد ساتئ چې قرآن په اصل کې کلام الهی دی او دا د ازل نه په لوح محفوظ کې موجود د قرآن کریم درې ځایونو کې دا پاتې شوی دی. نمبر 1 لوح محفوظ کې الله قرآن کې فرمایل بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. بیا د لوح محفوظ نه د قرآن کریم نزول 2 پیرې شوی. یو ځل د لوح محفوظ نه قرآن کریم نازل شو بیت العزت ته، بیت المعمور ورته هم وایي، بیت العزت ورته هم وایي چې د خانه کعبې بالکل په سیدای باندې په اسمان کې د فرشتو عبارت خانه ده. او بیا روایتو کې راځي چې 90,000 فرشتې دا د دین روزانه طواف کې او کمی فرشتې چې نن طواف وکړي د قیامت د ورځې پورې بیا غیله نمبر نه ورځي. د دینه معلومه شو چې دا دومره ګڼې فرشتې د الله عبادت کوي. نو دغه بیت المعمور ته یعنې بیت العزت الله تعالی د قرآن کریم اولنی نزول وکړ او دغه نزول چې کېده د لوح محفوظ نه نو دا په شب قدر کې شی او الله فرمایي انا انزلناه فی لیلة مبارکه او انا انزلناه فی لیلة القدر. مکمل د اول نه تر اخره پورې مکمل قرآن هلته نازل شو. وسپرې کې حکمت سو چې الله تعالی د لوح محفوظ نه د دنیا نه مخکې دنیا د راتلو نه مخکې اولنی نزول بیت المعمور ته وکړه، بیت العزت ته حکمت پکې دا د قرآن عظمت شان بیانولو چې ملائکو ته هم پته ولګي، فرشتو ته هم پته ولګي چې دا یو دومره عظیم کلام دی چې هلته کې فرشتې وپېژني، د هغې نه وروسته بیا دنیا ته راځي. نو دا لومبی نزول او دا دغه لیلة القدر کې و چې په هغه وخت کې د علماو مختلف اقوال دي، خو 24 رمضان و چې الله په دغه شپه کې د قرآن نزول هلته کې وکړه. او بیا د هغه ځای نه 2م نزول د قرآن کریم دا د رسول الله مبارک په زړه باندې وشو، خو لږ لږ وشو، لږ لږ د وخت مطابق چې نزول وشو او تقریبا په 30 کاله کې را مکمل شو چې تاسو ته ما ویلي 20 کاله 15 میاشتې او 14 ورځې راځي. او بیا دا په مختلفو اوقاتو کې انشاءالله مخکې به بیان شي. دا قرآن کریم جبرائیل علیه السلام راوړ په لږ لږ یو ځای باندې نه تقریبا چې 26,000 ټریپه کې قرآن کریم نبی علیه السلام ته دنیا ته راوړ. د دغه دواړو نزولو دپاره قرآن کې 2 قسمه لفظونه استعمال شوي دي. نمبر 1 انزال استعمال شوی دی، انا انزلناه فی لیلة مبارکه، انا انزلناه فی لیلة القدر. او 2م نمبر لفظ قرآن مجید کی تنزیل استعمال شوی دی چې دا قرآن کریم کې ډېر زیات ځله راغلی. د دواړو مختلفې معنی دی او د قرآن پر دواړو مختلفو نازلېدو باندې دلالت کوي. انزال چې کوم ځای استعمال شوی دی انزل ینزل انزال د باب افعال نه، نو تاسو ته ما ویلو چې دا په یو ځای باندې نازلېدو ته ویلی شي. نو قرآن کې چې الله فرمیل انا انزلناه فی لیلة مبارکه، د دې نه مراد لومبی نزول دی چې مکمل شو، یا انا انزلناه فی لیلة القدر د دې نه لومبی نزول دی چې الله په یو شپه باندې کړو، دا د لیلة القدر شپه. او کوم ځای چې تنزیل ذکر شوی د تنزیل معنی ده نزل ینزل تنزیل د باب التفعیل نه، د دې معنی د لږ لږ نازلېدل. نو قرآن کې دا لفظ ډېرو ځایونو کې راغلی، د دې نه 2م نزول مراد دی کوم چې د رسول الله مبارک په زړه باندې شو، نو دا 2 پیرې نزول شوی. تاسو ته ماله مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه هغه مناظره هم ذکر کړې وه چې د یو پادري سره راغلی وه. یو پادري راغی او د پادري اعتراض کړی چې تاسو علما د مسلمانانو دا وایي چې زمونږ قرآن محفوظ دی او ستاسو کتابونه چې دی نو دا غیر محفوظ دي، په دې باندې ستا سره دلیل سره. مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه دلیل کې آیت پیش کړ چې الله فرمای چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله فرمای
موږ دا ذکر نازل کړی دی او موږ د دې حفاظت کوونکي یو. پادري اعتراض وکړه وی دلته که خو د قرآن تذکره نه راغلی دا خو ذکر الله یاد کړی انا نحن نزلنا الذکر قرآن خو یې نه دی ویلي تاسو قرآن ولې د دې ذکر نه مراد او نور ترې نه لئ. قاسم نانوتي رحمت الله علیه فرمیل چې دلته ذکر نه صرف قرآن مراد دی بل کتاب نه دی. پادري وی دلیل سره وی دلیل دا چې الله فرمیل انا نحن نزلنا الذکر نزل ينزل تنزیل د باب تفعیل نه لږ لږ نزول ته ویلی شي. او اوس راته ته ووایه چې دلته کې آسمانی کتابونه کې کم یو کتاب دی چې الله دنیا ته لږ لږ نازل کړی دی. تورات زبور انجیل دا خو انزال او دلته الله د تنزیل ذکر کوي. نو پته ولګېده چې د دې نه مراد صرف قرآن دی د ذکر نه مراد دلته قرآن کریم دی. بهر کیف دا دو پیری نزول دنیا ته یو پیر بیت المعمور ته او بل پیر شری د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زړه مبارک باندې لږ لږ چې دی نو دا وشو. بیا دلته یو اهمه خبره داره چې دا تدریجي نزول چې کوم شو د دې حکمتونه سو. الله تورات موسی علیه الصلاۃ والسلام له یو ځل ورکه یا نور انبیاء له چې څومره کتب الله ورکړي دي صحائف دي نو دا ول الله تعالی په یو ځای ورکړل. نو قرآن کریم چې څنګه بیت المعمور ته په یو ځای باندې نازل کړو نو دغه شانتې د قرآن کریم دنیا ته نبی علیه الصلاۃ والسلام له په یو ځای ولې نه ورکو په دې کې دننه حکمتونه سو. نو د دې یو څو حکمتونه علما کرامو بیان کړي. نمبر 1 حکمت داو چې رسول الله مبارک امی و. الله قرآن کې نبی الامی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته امی ویلی دي او دا امی د رسول الله مبارک یو مستقل صفتو ور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. علماء لیکلي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې څنګه قبل النبوت امی و داسې بعد النبوت هم نبی علیه الصلاۃ والسلام امی و یعنی انپړو. رسول الله مبارک دومره امی خپل نوم هم نشو لیکلی. تاسو ته ما قصه بیان کړو صلح حدیبیه په موقع باندې به طور معجزه صرف لیکلی او نور خپل نوم هم نشو لیکلی قبل النبوت هم بعد النبوت هم ځکه دا امی مستقل صفت دی. نو که چېرته کې قرآن کریم په یو ځل الله نازل کړی وی رسول الله مبارک ته نو بیا د دې یادول او د دې ضبط دا به انتهای مشکلو په دې وجه الله لږ لږ نازل که. دویم نمبر حکمت علماو دا بیان کړی که چېرته قرآن کریم دا په یو ځل باندې نازل شوی نو بیا به د دې د احکاماتو پابندي را فورا شروع شي وه. مونځ به هم دغه شانتې زکات حج او روژه دغه شانتې څومره منهیات دي دا ټول به په یو ځای باندې راغلي وو. نو بیا فورا انسان په هغې باندې عامل ګرځېدل دا به مشکل کارو او د قرآن کریم هغه حکیمیانه دعوت چې همیشه لپاره شریعت ملحوظ ساتلی دی بیا به دا د هغې خلاف خبره وه او قرآن کریم شریعت یو ډېر ښکلی حکیمیانه دعوت چلولی دی. یو څه چې حرامو لکه تاسو ته به راشي او تاسو ویلي کلاسونو کې چې د شرابو حرمت دا څومره تدریجن چې دی نو دا سټیپ بای سټیپ هغه چې دی نو دا راغلی دنیا ته. نه دا د قرآن کریم یو ښکلی حکیمیانه دعوت نه دا خو بیا د هغې به خلاف و ځکه د قرآن د اول نه تر اخره پورې به مکمل احکامات دا په یو ځای باندې لازم شو. دریم نمبر حکمت دا دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له الله یو ځل کتاب ورکړی نو بیا به جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام صرف یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راغلی و چې لږ لږ قرآن نازلیږي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام تر جبرائیل علیه السلام بار بار راتلل لکه ما درته وي چې 6,000 ټریپه کې قرآن مجید راوړی. نو چې 6,000 مرتبه جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام راغی نو دې کې د رسول الله مبارک دا تقویت قلبی سبب و د جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام بار بار راتلل. نو یو حکمت پکې دا او بل حکمت علماو دا بیان کړی چې د قرآن کریم زیات تر حصه که تاسو وګورئ نو په هغې کې د خلکو د سوالونو جوابونه دي او دغه شانتې د مختلفو اوقاتو او واقعاتو سره د هغې تعلق دی. اوس که قرآن د اول نه تر اخره پورې په یو ځای باندې نازل وی نو بیا که چېرته چا سوال کړی وی نو بیا په هغې کې هغه جواب لټول ځان لا به ډېر مشکل کار و. دغه شانتې چې دی نو یو واقعه وجود ته نه راغلی او مخکې د هغې خبره نازله شوي چاته به دا پته نه لګېده چې د دې آیت تعلق د کومې واقعې سره دی اوس نو به هر کیف دغه مختلفو واقعاتو سره تعلق دی او د مختلفو جواباتو سره تعلق دی. نو بیا پکار دا وه چې کم ټیم سوال وشي جواب دې هم په هغه ټیم باندې راشي کم ټیم واقع راځي په هغه ټیم باندې شي نو آیتونه دې هم نازل شي. یو بله اهمه مسله خبره هغه زده کول پکار دي چې د قرآن کریم لومبی نازل شده آیتونه کم دي او دا په څه طریقې سره نازل شول. نو د ټولو نه اول د سورې علق لومبي 15 آیتونه نازل شو اقرا بسم ربک الذي خلق دا ابتدایي آیتونه نازل شو
او د هغې واقعه بخاري شریف کې ابتدا کې چې کوم دی نو دا کېږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه واقعه چې حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیانوي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله واقعه په خپله باندې بیانوي. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي نبی علیه الصلاة والسلام به په ابتدا کې رؤیای صادقه یعنې رښتونې خوبونه لیدل او کم خوب چې به یې ولیدل نو هغه به سبا له داسې روښانه او صحیح به لکه سهار د انور چې راوخیږي او ورځ چې راوخیږي. نبی علیه الصلاة والسلام خلوت کې عبادت دا ډېر زیات غوره که خوښوو به ته به نبی علیه الصلاة والسلام غار حرا ته هلته کې رسول الله مبارک غار حرا ته لاړ هلته به د الله عبادت کو. عبادت دوران کې او پیرا یو کس راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته یې وویل چې اقرأ ولوله. رسول الله مبارک وله جواب ورکړ چې زه لوستونکی نه یم ما انا بقارین لوستونکی نه یم ځکه ما ورته وویل چې رسول الله مبارک یو صفت امی دی انپړ دی نبی علیه الصلاة والسلام لوستونکی نه و. رسول الله مبارک فرمایي چې دی فرشتې ماله زور راکه زور یې راکه او تر دې پورې چې ما د تکلیف راورسېد نو زه یې بیا پرېښودم ما ته چې اقرا ولوله ما بیا جواب هم هغه ورکړ چې زه لوستونکی نه یم دوباره بیا ونیوم او بیا یې زور راکه چې ما ته تکلیف راورسېده بیا یې پرېښودم بیا راته چې اقرا ولوله بیا ما هغه جواب ورکړ چې زه لوستونکی نه یم دریم ځل بیا دې زه ونیوم او زور یې راکه تکلیف راورسېده نو بیا پرېښودم اقرا بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ابتدایي آیتونه نازل شول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته پته نه وه دا جبرایل علیه الصلاة والسلام دی فرشته را تبه پې راله یخني پې راله لاړ کور ته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مشره بیبي وه حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها هغې ته رسول الله مبارک وفرمیل زملوني زملوني دثروني دثروني یعنې په ما کمبل کپړه وغیره راواچوه یخني پې راغلې وه. او بیا د هغې نه وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته هغه فرشته دا 3 کاله پس هغه حاضره شوه. رسول الله مبارک وفرمیل چې ما وکتل د ځمکې او د اسمان په منځ کې هغه فرشته وه او د سورې مدثر آیتونه یې راوړل. نو د دې اقرا بسم ربک الذي خلق نه 3 کاله وروسته بیا را وحې بنده شوه دې ته فترت وحې زمانه وایي. بیا 3 کاله پس د وحې سلسله چې دی نو دا شروع شوه باقاعده په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به بیا د وحې نزول شروع شو او قرآن کریم دنیا ته راتلل شروع شول.